په مونږ باندې ډیر لوی چیلنجز دي او زمونږ باندې لکه ډیر زیات خطرات دي مونږ ته په مونږ باندې ډیر اټیک راځي څنګه چې علامه اقبال وایي چې یاره ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشر ګوره په ملک کې خو صحیح لیډرشپ هغه چې هغه خو د فری اینڈ فیر الیکشن په ترو باندې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف فارق یم د خیبر پختونخوا سابقه گورنر شاهفرمان صاحب را سره موجود دی. هغې نه به تپوس کوو څو ورځې وړاندې د فلسطین په حق کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا یو احتجاجي مظاهره وشوه. په هغې کې دوی څه تجویزونه پیش کړه د امت مسلمه په اړه باندې. نو دوی نه به تپوس کوو چې د هغه تجویزونو څه نتیجه راووته. سربیه وروسته تاسو ډېره زیاته مننه. بیا راته ووایي تاسو چې کوم تجویزونه پیش کړي وو هغې څه نتیجه راووته. د مسلم امه کې چې چېرته مسلمانانو ته تکلیف وي نو چونکې موږ نیوکلیر مسلم سټیټ یو نو موږ نه د هغې توقعات نو د دې حوالې سره د پاکستان ډېره غټه ذمه داري جوړېږي او څنګه چې علامه اقبال وایي چې یاره ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشر نو د هغې مقصد دا دی چې بیا کله تا ته دومره چیلنجز وي چې یاره د امت مسلمه دشمنان دا سوچ کوي چې که پاکستان مونږ خراب نه کړو نو مونږ امت مسلمه ته څه نشو ویلی او ستا ته په هر لیول ستا چیلنج کوي. بیا ستا په مشرقي بارډر باندې د اسرائیل ایجنټ انډیا ده چې هغه د دې ملک خلاف سازشونه کوي. نو یو طرف ته چیلنجز بلا ډېر زیات دي. 13 کالو نه په افغانستان کې چې څه کېږي د هغې خطرات هم پاکستان ته وو او د انډیا هم چې کوم نیت دی د هغې نه علاوه انټرنیشنل ډېر داسې فورسز دي چې هغه لکه ایون د اسرائیل دا خیال دی چې که دا نیوکلیر حیثیت د پاکستان ختم شي نو هغې به په دې خپل ظلمونو او بربریت کې آزاد شي. نو ما دې حوالې سره دا خبره وکړه چې که چېرې د مسلم امه هم دومره امیدونه دي او په موږ باندې د مسلم امه حوالې سره دومره ذمه داری دي او د پاکستان د بقا دپاره موږ ته دومره لوی چیلنجونه دي نو په دې وخت کې د اتحاد او اتفاق ضرورت دی او اتحاد او اتفاق چې دی هغه د پاکستان عوام د پاکستان حقیقي لیډرشپ او د پاکستان ادارې ترمنځ پکار دا چې دا نه صرف په یو پیجي بلکې د دې د یو محبت رشته وي او دا د پاکستان دپاره او د امت مسلمه دپاره وي. نو چونکې په دې وخت کې دا سیاست په دې وطن کې داسې روان دی چې ټوکړې ټوکړې دی او پکې چې کوم دی نو اپ اینډ ډاون دي. دا بالکل سیده کولو دپاره دې نه بغیر د امت مسلمه ضروریات موږ نشو پوره کولی. موږ د پاکستان د بقا سوچ نشو کولی تر کومې پورې چې موږ دا اتفاق په خپل منځ کې نه راوستې او انشاءالله چې زه امید لرم چې په دې کې به خامخا داسې رول پلی کېږي چې دا به موږ دغه طرف ته ځو ځکه چې موږ سره بله لاره نشته. په دې وخت کې چې کوم د ملک صورتحال دی بیا دغه صورتحال مخې ته راغلی په دې کې سیاسي جماعتونو له څه کردار ادا کول پکار دی. بیا خاص توګه چې کوم ولس دی هغه طاقت ګڼلی کېږي دی له څه پکار دی. ګوره په ملک کې خو صحیح لیډرشپ هغې چې هغه خو د فری اینډ فیر الیکشن په ترو باندې راځي. خو زه دا وایم چې مونږ ته دا پکار دي عوام او حقیقي لیډرشپ چې کوم عوام په میرټ منتخب کړي چې د دې ریسپیکټ وي د یو بل دپاره او د ادارې دپاره ځکه چې په مونږ باندې ډېر لوی چیلنجز دي او زمونږ باندې لکه ډېر زیات خطرات دي مونږ ته په مونږ باندې ډېر اټیک راځي. داسې په ویسټرن بارډر باندې افغانستان کې څه وشو د 13 کالو راځي څه روان دي داسې د انډیا کوم نیت دی. نو ښه خبره دا ده چې بد اعتمادي ختمه شي او د پاکستان دپاره را روان نسلونو دپاره امت مسلمه دپاره په پاکستان کې دننه د عوامو د لیډرشپ د ادارې ترمنځ د مینې رشته وي کنفرنټیشن وي. صحیح شو. ډېره